الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إننا زموږ تاسو درس د اسلام په یو بل مهم حکم کې دی چې هغې ته ویل کېږي زکات. عبدالله بن مسعود نه نقل دی چې یو سړی به طور مثال مونځ کوي خو زکات نه ورکوي، دا مونځ د الله دربار کې د قبولیت په درجه کې بیانوي، او که دغه شان اطاعت د الله کوي د الله د رسول نه کوي نو هغه نه منل کېږي، او که امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر نه کوي نو دا نه منل کېږي، ځکه دا د یو بل سره لازم ملزوم دي. دویم شیخ الاسلام لیکي چې کله انسان مالدار شي او دغه شان د اوچت منصب والا شي د پر زړه کې سمرس پیدا شي، روحاني دې دوه مرزون د پر دوه علاجونه شریعت موږ له خو دراول چې مالدار شي نو رب العالمین وایي چې اقیم الصلاه مانځه پابندي وکړي. اوه لوی خزنیم لوی بل څوک دی ستا په زړه کې چې کوم عظمت راغلی لوی راغلی دا غټول د منځ لاړه، او کله چې سړی مالدار شي به غریبانان تر اخو د خو معلومیږي، خو چې کله ته د مال د زکات ورکې دا د مال خیره دی او د مال خیره دی د دې وجه نه زه اوس به تور مثال درې پلاني مسلمان به عزت حکم والله کې حکم ایستغه مرز نه راړو. مخکې دې نه چې مقصود لرا شو اول به دا خبره ذکر کو چې د زکات مهم رکن دی، دې یو څه فائدې ځان سره یاد ساتي، ځکه قاعده دا ده انسان په مزاج کې چې کله د یوشي په طرف دعوت ورکړي شنو هغه به زیات جذبه کې راځي په نسبت سره هغه چاله شي کې دعوت نه وي، ترغیب. یو پیدا بدا ذکر کو د زکات د اسلام په ارکانو کې د مهم رکن دی، لکه څنګه چې مونږ دی، حج دی، روزه ده، د قشان زکات دی. ګاډه د هغه مرکب دی، به تور مثال د ټیرون نو د انجن نو اوس په دې وخت کې یو ټیر پکې نشو، درې ټیرونه دی، ډېر قیمتي ګاډه دی، هیڅ په کار نه راځي، یا انجن دغه نزل پکې نشته نه هیڅ په کار نه راځي. اسلام عبارت دی د مجموعي د شیونو. دویمه فائدہ دا چې د ایمان په شعبو کې مهمه شعبه ده، الله عزوجل زموږ نه مطالبه کړې ده موږ بدیل ورادان غو دا به کو دي به ډېر فائدې او ډېر آیتونه او احادیث اثر دي برکه علماء راجبه کړی. دریم دا زکات سبب دی لپاره دې خبرې چې انسان به د جهنم د اور نه په بچي، په مانځه باندې بچ کیږي، د مانځه په خشوع بچ کیږي، د فرض په حفاظت بچ کیږي، دې سره په زکات باندې بچ کیږي، به په دې مجلس کې ځان نه بندول باندې بچ کیږي، د امانت لحاظ، د وعده پابندي، د مانځه حفاظت، خلکو له خیر ورکول، شکل د قران او سنت برابر جوړول، مسلمانانو باندې بدنام نه لګول، دغه مابین کې تفرق نه راوستل، امر بل د مصیبت په وخت کې صبر، د نعمت په وخت کې شکریا، د خلکو په ژوند کې استامینه، گاونډي سره خو سلوک چې بادشاہي دروغ ونه وایي، د وعده پابندي، د عفت نه کار اخیستل، او د حلال لږه کوشش کول، معاملې کې نرمي کول، پریوتی انسانانو له شتوا به کار لکار پیدا کوا، امر بالمعروف کوا، نهي عن المنکر کوا، د خپل شر د خلکو نه بندوا، لکه څنګه چې پاغي سړی د جهنم د اور نه بچ کیږي، یو د بچ کېدو د پر اساسي بنیادی سبب چې علماء ذکر کړی دی اعطاء الزکات. څلورمه فائدہ علماء دا ذکر کړی چې کله انسان زکات ورکړي په دې باندې مال صفای راځي، په دې باندې نفس صفای راځي، ام د ګناهونو نه، ام د خیرونه، ام د وړو ګناهونو هم د غټو ده. پنځم زکات چې د ورکې په دې باندې عمل زیاتیږي، په دې کې برکت راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې درې کړه قسم کړی دی چې څوک صدقه ورکړي مال زیاتیږي، چې څوک عفو کوي عزتمن کیږي، چې څوک تواضع کوي الله پورته کوي. حدیث کې راځي چې ارڅ دوه ملائکه راځي، یو دا وایي چې الله کوم انسانان ستاسو بندگانو باندې مال خرج کوي ته مال زیات کا، او بل وایي چې کوم خلک نه خرج کوي ته مال کم کا. د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي. بل دا زکات دلیل به دې خبره باندې چې د انسان د ځړ نرم دی او په دې کې مصلحت لري د مالدارانو لپاره، د قشن د مسکینانو لپاره به کې مصلحت دی، مصیبتونه په ختميږي، د او د جهنم په دې مابین کې د یو قسم څوکیدار غوند شو. او دا د شو حکم دی چې اولنې سبب دی چې سړی په دې باندې د مسلمانانو د قتال نه بچ کیږي، ځکه د ابوبکر په وخت کې ابن کثیر دې نقل کړی دی چې زکات نو ورکړي وی ویل زو سره جګړم کوم، او څو چې زکات نو ورکړي د مشرکین د افعال نه دي نه ورکول،
په دې کې تزکیه ځان راځي. تزکیه ځان دا معنی دا مال سره مینه ختميږي. د قشانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې د خلکو له قبل شوې دي. او کوم انسان چې هغه زکات نه ورکړي نو 500 کاله به د مال په د باندې غوبل کوي، یا به جنت ته شي یا به جهنم لشي. دا 500 کاله چې د څومره مال در باندې غوبل کوي دا وڅ صورت حالي. به دې کې دوه قسم روایت دي. کله دا خبره ذکر کړي چې دا به داخله کیږي او کله وي د پاسه قرباني ګرځي میدان د حشر کې ګرځي دل دی او د قشم به جهنم کې داخل دي، یا کله توقي میدان د حشر کې توق د اعلان به داخل دی ورکی. بل دا زکات د څه پیدا لري چې کله د زکات ورکې د نیکی په طرف دی به دعوت دی او په دې باندې انسان د کامیابی په طرف ورځي. او دا زکات او منځ او ایمان دا د څه اسباب دي چې د ټولو نه مخ کې سړی په جنت ته ورځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کړی په دې باندې چې کله سړی زکات ورکړي، کله سړی د واجب پابندي کوي، کله سړی د ایمان اهتمام کوي او چې کبیره ګناهونه ځان ساتي دا به نه صحیح ترغیب ترهیب کې دا روایت دی. دا د څه شی دی چې په دې باندې انسان په ایمان او عبادت کې خوند پیدا کیږي. دا د څه شی دی چې د اسلام په هغه درې مهمه ارکانو کې دا دی چې منځ دی، زکات دی، روزه ده. او د قشانه یو پیدا علماء دام ذکر کړی ستا په دې مال کې چې کوم د شر فیصله شي وي چې زکات دی ورکې هغه باندې ختميږي. حدیث کې راځي چې کله ادا کې زکات د خپل مال نو تاری د خپل مال نه شر لري کې ابن خزیمه دا روایت ذکر کړی دی. او کوم انسان چې زکات نه ورکړي بلکې دغه نه خزانه جوړ کړي الله عزوجل په دې مال باندې د جهنم ور لبوزي. که زکات شرط ورکړي به رب العالمین داتې ساتي. او څوک چې زکات ورکړي دا سړی د جنتیانو نه حسابيږي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیعت په دې خبره باندې کړ چې مونږ ورکوي او زکات به ورکوي او د هر مسلمان لپاره به خیر خوي. یو پیدا علماء دا ذکر کړی چې کوم انسان زکات نه ورکړي د مال نه به الله یو اقرا او د مال جوړ شي توق به دنا او د جبه کې به ورته خپل کې به خپل ورکړي او ټکونه به ورکړي. او کوم انسان چې زکات نه ورکړي په ورځ قیامت به دا ټول انسانانو نظری لې دې حیوانات رفقول دی وي. او اول حساب چې د مالدارانو سره کېږي په باب د مال کې. او هغه سره چې زکات نه ورکړي د محمد رسول الله په شو باندې پاغه باندې لعنت ویل شوی دا څومره سخت خبره ده. عبد الله بن مسعود برا خبرم ذکر کوله چې کوم انسان زکات نه ورکړي مونږ نه قبليږي. او کوم سره چې د زکات پابندي کوي ته په او زکات ور د مازه پابندي کوي زکات ورکړي دا سره موږ مسلمان نه دي چې مسلمان شنه فضل ورکړي د عملي. یو پیدا علماء دام ذکر کړي چې کله تاسو زکات ورکړي الله عزوجل به د مال د مصائب نساتی ټکرونه سوخ نه بل نه ترمذی کې طبرانی روایت ذکر کړي دي چې نه بربادي کې مال په وچه کې نه په دریب کې الا بحبس زکات مگر دی وجه نشي د خلکو زکات نه ور کړي. هم په یو ګنا په دې انسانانو باندې برنه باران نه کیږي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله به تور مثال دې سره د یو مال دی چې هغه په دې مال کې ګډ شو چې زکات پکې نه ورکړی شوی ایستغله منځوړي بربادي. او د قشه دمونه د جهنم په تختو باندې سوځول کېږي. او کله چې تاسو زکات ورکړئ د مسلمان سره د همدردي وکړه چې تاسو زکات ورکړئ د پورز قیامت ستا او په دنیا کې ساده ایمان هغه نه کړه چې تاسو زکات ورکړئ د ساده هغه ایمان شکریا ده چې تاسو زکات ورکړئ د مسلمانانو مابین کې هغه ټولنه مضبوطه شوه. بیا به چرته د غیر مسلم خو له يهودو خو ورزینه په دې مناسبت باندې شلاس ورته ورغوت کړي. او چې کله تاسو زکات ورکړئ د فقیرانو سره تاسو په موجوده صورت حال کې کومکونه وکړه. حسدونه د منځجي کې نه د منځجي په دې کې انسان د نور قرباني د لپاره تیاریږي. مصیبت چې رب العالمین د خوانه ته متوجه شاوري ولاسه فرمای په دې باندې ختميږي او د کامیابی لوی سبب دی. رب العالمین په امر کړي موږ به ورکو چې نه ورکې د منافقانو په سب کې راځي. الغرض ډیر انتهایی زیات او چتی فیدی د زکات دي نو سم په کې دقه ویلي. الله رب العزت دې موږ تاسو توفیق دې راکړي چې په صحیح معنا باندې موږ دغه شان د زکات د خلکو لور کو. وبالله التوفیق.